وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ کله چې وګرځو موږ بیت الله لرا مثابتن هغه ځای د ثواب للناس د خلقو دپاره وامنا او ځای د امن واتخذوا نیسئ تاسو من مقام ابراهیم لرا مصلا ځای د مونځ نو مقام ابراهیم هغه ګټه ده چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې تعمیر کو نو حضرت ابراهیم علیه السلام به په دغه کې ګټه باندې ولاړو او د خانه کعبې تعمیر یې کړی دی نو د دغه د وجې نه دغه مقام موسوم دی په مقام ابراهیم باندې وعهدنا حکم کومونګه الى ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته ان طهرا دا چې پاک کوي تاسو دواړه بیتیا کور زما للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او د هغه خلقو د پاره چې اقامت کوونکي دي په دې کې المقیمین فیه والرکع السجود او د پاره د رکوع او د سجدې کوونکو خلقو د پاره وَإِذْ قَالَ په هغه وخت کې چې ووی ابراهیم علیه السلام رب اے رب زما اجعل وګرځوه هذا بلدا دا ښار آمنا د امن والا د قحط د غرق کېدو نه او د عذاب د راتلو نه ورزق او رزق ورکه اهله اوسېدونکو د دې ته من الثمرات د هر قسم له میوجاتو نه من هغه چاته آمنا چې ایمان یې راوړی دی منهم د دی نه بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې قال نو فرمایل الله تعالی ومن کفر هغه چا چې کفر وکړو فامتعه فایده به ورکم دته قلیلا لږه زمانه ثم بیا اضطره مخامخ پکم دلره الى عذاب النار عذاب د دوزخ ته وبئس المصیر او خامخا ډېر بد ځای د ورتلو دی الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته وایي چې یا ابراهیم ته خو درخواست وکړو چې الله تعالی چې کوم پکې مؤمنان دي هغوی ته رزق پراخه ورکړه خو زما وعده د رزق چې کومه ده زما وعده د امن چې کوم ده دا صرف مؤمنانو سره نه بلکې د کافرو ته به هم دنیوي فایده ورکوم خو هر چې اخروي نجات دی اخروي فایده ده نو هغه به صرف مؤمن ته ورکوم وَإِذْ يَرْفَعُ په هغه وخت کې چې اوچتې کړي ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه من البیت د بیت الله و اسماعیل علیه السلام ربنا ای رب زمونږه تقبل منا قبول کی زمونږه نه عمل زمونږه یا آبادی د خانه کعبې زمونږه انک بېشکه انت السمیع العلیم تاوریدونکی او پوهیدونکی ذاتې ربنا ای رب زمونږه وجعلنا وګرځې مونږ لره مسلمین لکه تابعداري کوونکي ستا دپاره ومن ذریتنا او د اولاد زمونږه نه امتا یو جماعت مسلمتا لکه تابعداري کوونکي ستا دپاره وارنا او ښایي مونږ ته مناسکنا احکامات د حج زمونږه وتب علینا رحمت نازل کړي په مونږه باندې انک بېشکه انت التواب الرحیم ته توبه قبلونکی او رحم کوونکی ذاتې ربنا ای رب زمونږه وبعث راولیږي فیهم په دی کې رسولا یو پیغمبر منهم د دینا یتلو علیهم دا چې لولي په دی باندې آیاتکا آیتونه ستا ویعلمهم الکتاب دا چې تعلیم ورکوي دی ته د کتاب والحکمت او د حکمت ویذکیهم دا چې پاک کی دی لره انک انت العزیز الحکیم بېشکه ته غالب او حکمتون والی حضرت ابراهیم علیه السلام دعا وغوښته چې الله زمونږ په اولاد کې داسې یو پیغمبر راولیږه چې هغه زما د امت ته او د خلقو ته د الله تعالی کلام ورښایي او د الله تعالی د طرف نه چې کوم هغه برکات علمیه دي او کوم د باطن صفایي ده چې دغه ذمہداري ادا کی حضرت اسماعیل علیه السلام په دعا په دغه کې دعا باندې امین ویلو ومن يرعب او هغه څوک چې اعراض کوي عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا مگر
من هغه څوک سفه نفسه چې احمق وي نفس د جاهل وي نفس دو، یا ومن يرغب په معنا دو لا يعرض سره چې اعراض نه کوي. ولقد پتاکیک سره استفیناه غوره کړو موږ د ابراهیم علیه السلام په دنیا کې وانه بشک او د ابراهیم علیه السلام په الاخرت خامخایب په آخرت کې لمن الصالحین د علی مرسلانو د اعلی پیغمبرانو نه. و اس قال پاغ وقت چې ویله دی ابراهیم علیه السلام تربه رب ددو اسلم تابیدار شدو اخلص دینک لله دا خپل دین دی خالص که صرف د الله د پاره. قال نو فرمایل دی ابراهیم علیه السلام اسلمت خالصون کمزو اغه دین خپل لرب العالمین د پاره د رب د ټولو مخلوقاتو. ووصا حکم کړو بها پدخ کې ملت او پدخ کې عقیدی پدخ کې دین سره ابراهیم علیہ السلام بنیه خپل دامنو تا و یعقوب علیہ السلام یا بنی یا ای بچو ان الله اصطفى بشک الله تعالی غوړه کړی دی مختار کړی دی لکم الدین استاسو د پاره دین اسلام فلا تموتن پس نه دی مړیږي تاسو الا مگر وانتم مسلمون پداسي حال کې چې تاسو هغه عقیده د توحید لرونکي مسلمانان یا منون کی د حکم د الله تعالی. ام کنتم آیا وی تاسو شهدا حاضر اذ حضر پا وقت کی چراله یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام ته هغه اسباب د مرګو اذ قال پا وقت کی چوی دی یعقوب علیہ السلام لبنیه خپل بچو ته ما تعبدون د سشي بندگی بکوي تاسو من بعدی رست زمانہ. قالوا ویل دی اولاد دی یعقوب علیہ السلام نعبدو بندگی بکو مونگا الہ کا د معبود ستا و الہ آبائی کا د معبود د پلارانو ستا ابراہیم چې ابراہیم علیہ السلام دے و اسماعیل علیہ السلام دے و اسحاق علیہ السلام دے الہ واحد معبود یکیو ونحن منچیو لہو دی اللہ تعالی د پار مسلمون تابیداری کون کیو تلک دا امتون یا وډل دا قد پتا کی سرا خلت چې تیر شوی دی لها د دې د پارا ما بدل د هغه صدا کسبت چې دی عمل کړی دی ولکم تاسو د پارا ما بدل د هغه صدا کسبتم چې تاسو یې کوي ولا تسالون تپوس پنشي کوله د تاسو نه عما پبارا دا هغه سکی کانو چې دی عملون کون کی. مطلب دا دی چې د انبیاو دا چې کم مقام دی د انبیاو دا چې کم اعمال دي نو کچرته تاسو په خپل د کفر په حالت کې یې کنه نو د انبیاو د اعمال او د سفارش په تاسو ته فائدہ نه درکې. وقالوا ایدی کونوا شیتا سهودن یهودیان او نصارا یا نصرانیان تهتدون تاسو په هدایت باندې شي. قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل ملت ابراہیم بل کتابداری کون کیو مونږ د ملت ابراہیمی حنیفا چې یکسوی کون کیو په عبادت الله تعالی کې وما کان نو د ابراہیم علیہ السلام من المشرکین د مشرکانو نستاسو په شانته. قولوا وتو اے نبی علیہ السلام په جواب کې آمنا ایمان راوړل د مونږ بالله په وحدانیت الله تعالی وما او پا کتاب باندې انزل الینا چې نازل کړه شوی مونږ طرف ته وما او پا کتابونو باندې انزل چې نازل کړه شوی لا ابراهیم علیہ السلام ته و اسماعیل علیہ السلام ته و اسحاق علیہ السلام ته و یعقوب علیہ السلام ته والاسباط او اولاد د یعقوب علیہ السلام ته وما او پا غصباندی اوتیا چې ورکړه شو موسی علیہ السلام ته و عیسی علیہ السلام ته وما او په هغه صحیفو باندې اوتی النبیون چې ورکړه شو پیغمبرانو ته من ربهم د جانب د رب د دینا لا نفرق من جدینکو بین احد منهم پمن د ډلې د پیغمبرانو کې ونحن منچیو له د الله تعالی د پاره مسلمون تابعداري کوونکیو صرف د الله عبادت کوخه. فإن آمنوا پس کچرته ایمان راړه دی
بمثل ما آمنتم په مثل د هغه چې ایمان راوړل تاسو به په دې سره فقد پتا کی سره اهتدوا نو په هدایت پشي وان تولوا کچرته مخ واړو دی فانما پس بشک خبر دادهم فی شقاق دی په مخالفت کی فسيكفيکا پذر چې کافی وشي تاسو د پاره هم الله د دین الله تعالی الله بس تاسو مدد وکړي د دې د مخالفت په مقابله کې با الله تعالی تاسو ته بره او کامیابی درکړي وهو السميع العليم او دا الله تعالی اوریدونکو دی او علم لرونکو دی صبعت الله ذان کلک ساتي اغه رنگ د توحید یا د دین د الله تعالی سره ومن احسن نشترسو قسط من الله د دین د الله تعالی ناصبغتن پرنکی ونحن منجیو لعود دی الله تعالی د پار عابدون بندگی کونکیو یا مؤحدون باحکامه د الله تعالی وحدانیت منون کیو قل وتوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتحاجوننا یا تاسو مباحثه کوي من سره فی الله پدین د الله تعالی کی وهو ربنا دا الله تعالی رب زمونږ دی او ربکم او رب تاسو دی ولنا زمونږ د پاره اعمالنا بدل زمونږ د عملونو دا ولکم تاسو د پاره اعمالکم جزاء د تاسو د اعمالو دا ونحن منتیو له د دی الله تعالی د پاره مخلصون خالصون کیو مخلصون معنا هغه عبادت خپل یا عقاید خپل نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه لیکلی دی کنه وای د دې نه مطلب التبرؤ من كل شيء هغه خپل ځان بیزاره کول د ار یو سیز نه ام تقولون یا وای تاسو ان ابراهیم چې بشک ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد یعقوب علیه السلام کانوا د یهودیان او نصارا یا نصرانیان قل وتوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتم آیات تاسو اعلمو زیات پوي ام الله یا الله تعالی فکر لان دین الله لا يتبدل دا الله دین بدلیږي نه الله تعالی چې ابتدانا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته د کوم اصول تذکرہ کړي وا هم د هغه اصول حکم الله هر پیغمبر ته کړی دی ومن اظلمو نشتره سوک ظالم ممن د هغه چانه کتم شهادتن چې پټه کړه گواهی عنده چې وی پنيز ددو من الله د جانب د الله تعالی نه وم الله ند الله تعالی بغافل خبره عما د هغه سره تعملون چې تاسو عمل کوي چې من کتمان ان ابراهیم چې دا خبره پټي چې ابراهیم علیه السلام خو يهودي او نصراني نو هغه د الله رښتینه پیغمبر یو الله منون کېو تلک دا امتون یو ډله واقع پتا کې سره خلک چې تیر شوي دي لها د دې د پاره ما جزا د هغه صدا کسبت چې دی عمل کړو ولکم تاسو د پاره ما جزا د هغه سره کسبتم چې کوي تاسو ولا تسالون تپوس پنشي کول تاسو نه عما په بار د هغه سکه کانو چې دی عملونه کون کی نو تلک امه قد خلت لها علما ذکر کوي وی پدې کې اثبات رسالت انبیاء رااله او لها ما کسبت ولکم ما کسبتم جزا بدر ته الله درکې نو اثبات توحید پکې رااله نو خلاصه د رکوع شوا چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله